الله الرحمن الرحیم الف لام میم صاد. الله تعالی پویږي په معنا د دې حروفو. کتاب انزل الیک، کتاب دا قرآن کریم د عزت والا کتاب دی، د عظمت او د شان والا کتاب دی. انزلناه انزل چې را لېږلی شوی دی الیک تا ته. فلا یکن پس ندی فی صدرک په سینه ستا کې حرجن تنګسیا منه د بیانولو د دینا، لتنذر به د دې لپاره چې ته ویرې په دې سره خلکو لره، و ذکرا للمؤمنین او نصیحت د پاره د مؤمنانو. اتبعوا تابعداري وکړئ تاسو ما د هغه څه انزل چې رالیږلی شوي دي الیکم تاسو ته من ربکم د طرفه د رب ستاسو نه. ولا تتبعوا تابعداري مه کوئ تاسو من دونې سوا د دې نه اولیاء د نورو دوستانو، قلیلا ما تذکرون ډېر لږ تاسو نصیحت قبلوئ. او وکم من قریة او ډیر د کلونه اهلکناها هلاک کړي دي مونږ هغې لره، فجاءها پس رابلې هغو ته بأسنا عذاب زمونږ بیاتن د شپې، او هم قائلون یا به دوی د غرمې آرام کوونکي وو. فما کان دعواهم پس نه به وه چغه د دی اذ جاءهم کله چې به راغلی په دیو باندې بأسنا عذاب زمونږ، الا ان قالو مگر دا چې دی به ویلې انا کنا یقینا ومنګه ظالمین ظلم کوونکي. فلنسألن الذین پس خامخا ضرور بضرور تپوس به وکړو مونږ دغه خلکونه دغه کسانو نه دغه خلکونه ارسله چې لیږلی شوي پیغمبران الیهم هغو ته. ولنسألن او خامخا ضرور بضرور به تپوس وکړو مونږ المرسلین د لیږلی شوونه یعنی پیغمبرانو نه. فلنقصن علیهم پس خامخا بیان بکو منگا پا دیو بانی بعلمین پا پوی خپل سرا. وما کننا او نیو منگا غائبینا غیر حاضر غائب د دینا نا خبر غائبینا غائب د دینا. والوزن او طول د اعمال یومیدین پا دغه ورځ د قیامت الحق حق دی. فمن ثقلت پس هغه څوک ثقلت چې درنې شولې تلی د نیکو اعمالو د فاولئک پس دغه کسان هم المفلحون هم دی کامیاب دی. ومن خفت موازینه او هغه څوک چې سپکې شوې تلی د نیک عمل د هغه فاولئک الذین پس دا هغه کسان دي فاولئک الذین پس دا هغه کسان دي خسروا انفسهم چې تاوان کې اچولي دي خپل ځانونه، بما کانو په سبب د دې چې ودی بآیاتنا پایتونو زمونږ باندې یظلمون ظلم کوونکي. ولقد مکناکم او خامخا مونږه ځای درکړی دی تاسو ته فی الارض په ځمکه کې، وجعلنا او ګرځولي ده مونږه لکم ستاسو دپاره فیها په هغې کې معایشه اسباب د ژوند تېرولو. قلیلا ما تشکرون ډېر لږ تاسو شکر وباسئ. لقد خلقناکم او خامخا په تحقیق سره پیدا کړي وای مونږ تاسو. ثم صورناکم بیا شکلونه درکړي دي، بیا دام واورئ صورناکم چې شکلونه درکړي دي مونږ تاسو ته. ثم قلنا بیا ویل مونږه للملائکة فرشتو ته اسجدو سجده وکړئ تاسو لآدم په طرف د آدم علیه السلام باندې. فسجدو نو سجده وکړه هغو الا ابلیس مگر ابلیس ونه کړه، ابا انکار یې وکړو، واستکبره الا ابلیس مگر ابلیس ونه کړه، لم یکن نشو هغه من الساجدین د سجده کوونکو نه. قال او فرمایل الله تعالی ما منعکه څه شي منع کړې ته ای ابلیسه الله تسجده د سجدې کولو نه اذ امرتک کله چې ما حکم وکړو تا ته. قال ویل دی شیطان انا زه خیر ډېر غوره یم منه د ده نه، خلقتنی تازه پیدا کړی ما من نارین د اور نه، وخلقته پیدا کړی دی د آدم من طین د خاټې نه. قال او فرمایل الله تعالی فهبط نو کوشته منها د دې جنت نه. فما یکونو پس مناسب نه دي لکه ستا دپاره ان تتکبره دا چې ته تکبر وکړي فیها په دې کې، فخرج پس وځه ته انک یقینا ته من الصاغرین د ذلیلانو نه د ذلیلو خلکو نه. قال ویلی ابلیس انظرنی یا الله مهلت راکه ماته الی یوم یبعثون تر هغې ورځې چې راپورته به کړی شي دی. قال ویلی الله تعالی ان فرمایل الله تعالی انک یقینا ته من المنذرین دا چانه چې مهلت ورته ورکړی شوی. قال ویلی ابلیس فبما اغویتنی پس په سبب د دې چې پریشانه کړو تا ژوند زما، پس په سبب د دې چې
پریشان کړو تا ژوند زما لاقعدن لهم خامخا زه به کینم لهم دیتا صراطک المستقیم په لاره ستا نیغه کې ثم لآتینهم بیا خامخا راتلل به وکم دیتا من بین ایدیهم د مخې د دینا و من خلفهم او د رستو د دینا وعن ایمانهم او د ښي طرف د دینا وعن شمائلهم او د چپ طرف د دینا ولا تجدو او و بنمومي ته اکثرهم زیاد د دینا شاکرین شکر ایستونکي قالو فرمایل الله تعالی اخرج اوزته من هذه دې جنتنا مذءوما داسې حال کې چې بد کړی شوی ته مدحورن رټلی شوی ته لمن تبعک خامخا چا چې تابعداري وکړله ستا منهم د دینا لمن خامخا هغه څوک تبعک چې تابعداري وکړه ستا منهم د دینا لاملأن نو خامخا ضرور بالضرور به ډکم زه جهنم منکم ستاسو نه اجمعین د ټولو نه ویا آدم او ای آدم اسکن اوسیږه انت ته و زوجک او بیبي ستا الجنته په جنت کې فکلا پس خورئ تاسو دواړه من حیث شئتما د کوم ځای نه چې خوښئ ستاسو ولا تقربا او منځدې کېږئ تاسو هذه الشجرة دې بوټي ته فتکونا که نږدې شوئ نو شئ به تاسو دواړه من الظالمین د ظالمانو نه فوسوسه پس وسوسه واچوله لهما دې دواړو ته الشیطان شیطان لیوبدیا د دې لپاره چې انجام یې دا شي چې ښکاره کي لهما دې دواړو ته ما هغه څه وریه چې پټ کړی شوي دي عنهما د دې دواړو نه من سوآتهما د عورتونو د دې دواړو نه وقال او ویل الله تعالی او فرمایل وقال او ویل د شیطان ما نهاکما نیو منع کړي تاسو دواړه ربکما رب ستاسو عن هذه الشجرة د دې بوټي نه الا مگر ان تکونا دا چې شی تاسو دواړه ملکین دواړه الا ان تکونا مگر دا چې شی تاسو دواړه ملکین فرشته او تکونا یا شی به تاسو دواړه من الخالدین د همیشه پاتې کیدونکو نه وقاسمهما قسمونه ورکړه د شیطان د دواړو ته انی لکما چې یقینا زه ستاسو دواړو د پاره لمن الناصحین خامخا د خیر خواهانو نه یم فدلاهما پس را کوزې کړل دا دواړه بغرور په دوکې سره فلما فسر کله ذاق شجرته چې وې څکلو الشجرته بوټې بدت لهما نو ښکاره شول لهما د دواړو ته سوآتهما عورتونه د دواړو وطفقا او شروع شو دا دواړه یخصفانې چې لګولي علیهما په خپلو ځانونو باندې من ورق الجنت د پاڼو د جنت نه وناداهما او आवाज وکړ د دواړو ته ربهما رب د دواړو الم انحکما آیا ما نوې منع کړي تاسو دواړه عن تلکما الشجرة د دغه بوټي نه واقل لکما او ما نو ویلي تاسو دواړو ته ان الشیطان چې یقینا شیطان لکما ستاسو دواړو لپاره عدو مبین دشمن دی ښکاره قال ویل دي دواړو ربنا ای رب زمونږه ظلمنا مونږ ظلم کړی دی انفسنا په خپلو ځانونو باندې وان لم تغفر لنا او که چېرته بښنه ونه کړي ته مونږ ته وترحمنا او رحم ونه کړي په مونږ باندې لنکونن نو خامخا شو به مونږ من الخاسرین د تاوانیانو نه قال وفرمایل الله تعالی اهبطوا کوشئ تاسو بعضو کوم ځینې ستاسو نه لبعض د ځینو نورو دپاره عدو دشمنان دي ولکم استاسو دپاره فی الارض په ځمکه کې مستقر زید اوسېدو دی او متاع او څکه ده الی حین یو وخته پورې قالو فرمایل الله تعالی فیها په دې ځمکه کې تحیونا تاسو به ژوند تېروئ وفیها او په دې ځمکه کې تموتونه مړه کېږئ به تاسو ومنها او د دې ځمکې نه تخرجون رایستلی به شئ تاسو یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یا بنی آدم ای اولاد د آدم علیه السلام قد انزلنا یقینا را لیږلی دی منګه دلته انزلنا په معنا د پیدا کول باندې قد انزلنا خامخا پیدا کړي دی منګه علیکم ستاسو دپاره لباسا جامې یواري چې پټی سوآتکم عورتونه ستاسو وریشه او زینت خایس ولباس التقوى او جامې د پرهیزګارۍ ذالک دغه خیر غوره دي ذالک دغه من آیات الله د نښو د الله تعالی نه دي لعلهم د دې لپاره چې د یذکرون نصیحت حاصل کی یا بنی آدم ای اولاد د آدم لا یفتننکم الشیطان په فتنه کې دی وانه چې تاسو لره شیطان کما اخرج لکه څنګه چې رایستی دی ابویکم مور او پلار ستاسو من الجنت د جنت نه ینزعو چې استلی عنهما داغو دواړو نه لباسهما جامې داغو دواړو لیوریهما د دې لپاره چې وښیي هغو دواړو ته
سوآتهما عورتون داغو انه یقینا دا شیطان هو دا یراکم ویني تاسو لره هو دغه وقبیله قبیله داغه من حیث داغه زینا لا ترونهم یا من حیث په داسې طریقه باندې لا ترونهم چې تاسو نه غیلره انا جعلنا الشیاطین یقینا منګه ګرځولي دي شیطانان اولیاء دوستان للذین د پاره دا کسانو لا یؤمنون چې هغه ایمان نه راوړي و اذا فعلوا فاحشه او کله چې وکي دی سبه حیاي قالوا نوای دی وجدنا علیها مندلی دی منګه پدې به حیاي باندې پدې کار باندې آبا انا مشران زمنګه والله الله تعالی امرنا حکم کړی د منګه ته به پدې باندې قل یو پیغمبر ان الله یقینا الله تعالی لا یأمر حکم نه کوي بالفحشاء د به حیاي اتقولون آیا وی تاسو الله په الله تعالی باندې ما هغه څه لا تعلمون چې تاسو پینې پوهیږئ قل یو پیغمبر امر ربي حکم کړی دی رب زما بالقسط په انصاف سره واقیموا او برابر کې تاسو وجوهکم مخونه خپل عند کل مسجد په خوا د هر جماعت کې ودعوه او راو بلې تاسو د الله تعالی مخلصین په داسې حال کې چې تاسو خالص کوونکي وي له هغه لره الدین بلنا کما بدأکم لکه څنګه چې پیدا کړي وي تاسو تعودون نو راګرځئ به تاسو دغسې فریقا یوه ډله هدا هدایت وکړو هغې ته و فریقا او بله ډله حق ثابت شو علیهم په هغو باندې الضلالة ګمراهي انهم یقینا دی چې دي اتخذوا الشیاطین نیولي دي شیطانان اولیاء دوستان من دون الله سوا د الله تعالی نه ويحسبون دی ګمان کوي انهم چې یقینا دی مهتدون روان دي په سمه لار باندې یا بني آدمه ای اولاد د آدم علیه الصلاة والسلام خذو ونیسئ تاسو زینتکم ښایست خپل عند کل مسجد په خوا د هر جماعت کې وکلو او خورئ تاسو واشربوا او څکئ ولا تسرفوا اسراف مه کوئ انه یقینا شان دا دی انه یقینا دغه الله تعالی لا يحب مینه نه کوي المسرفین د زیاتي کوونکو سره قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل او پیغمبر من حرم چا حرام کړی دا چا حرام کړی دی زینت الله خایست الله تعالی التي هغه اخرج چې راایستلی دی لعباده د خپلو بندګانو دپاره والطیبات او چا حرام کړی دی پاک شینا من الرزق د رزق نه د خوراک نه قل او پیغمبره هي دا للذین د پاره دا کسانو دی آمنو چې ایمان راوړی دی فی الحیات الدنیا په ژوند دنیوي کې خالصتن په داسې حال کې چې دا به یوازې د دې مؤمنانو د پاره یوم القیامت په ورځ د قیامت نو دنیا کې د دیو د پاره دی او د نورو د پاره دی خو خالصتن یوم القیامه د دیو د پاره به د قیامت په ورځ باندې خالص کذالک دغرنګي نفصل الآیات واضح بیانو منگا آیتنا لقوم یعلمون د پاره دا قوم چې هغوی پوهیږي قل او پیغمبر انما حرم یقینا حرام کړي دی رب زما الفواحشه د بې حیایي کارونه ما هغه ظهره چې ښکاری منها د دې کارونو نه و ما هغه بطنه چې پټي والاثم او حرام کړي د الله تعالی ګناه والبغی او زیته بغیر الحق ناحقه بید حقه نه حق وان تشرکو او حرام کړي دا خبره چې تاسو حصدار جوړ کړئ بالله د الله تعالی سره ما هغه شی لم ينزل چې نه دی را لېږلی الله تعالی به په هغې باندې سلطانا څه دلیل وان تقولو او دا خبره حرامه کړې ده چې ووایئ تاسو علی الله په الله تعالی باندې ما هغه څه لا تعلمون چې تاسو پرې نه پوهېږئ ولکل امت او د پاره د هر یو امت اجل یوه نیټه ده فاذا جاء پس کله چې راشي اجلهم نیټه د هغو لا یستأخرون نو نه وروسته کېږي هغې ساعتا یو ساعت ولا یستقدمون او نه مخکې کېدی شي یا بني آدمه ای اولاد د آدم اما یأتینکم که چرته راشي تاسو ته رسل منکم پیغمبران ستاسو نه یقصون علیکم چې بیانوي علیکم په تاسو باندې آیاتي زما آیتونه فمن اتقا پس هغه څوک چې هغه ځان بچ کو د شرک نه و اصلحه او اصلاح یې وکړله د خپل عمل فلا خوف نه به یې څه یېره علیهم په دیو باندې ولا هم او نه به دی یحزنون غمجن کیږي والذین هغه کسان کذبوا بآیاتنا چې د دروغو نسبت یې وکړو زموږ آیتونو ته واستکبروا عنها او ځان یې لوی وګڼو د هغې نه
اولئک دغه کسان اصحاب النار اور والدي هم فیها خالدون دی بی په دغه اور کې همیشه. فمن ازلم پس څوک دی ډېر غټ ظالم په دروغ جوړونکو کې ممن دغه چانه افترا چې د ځان نه جوړ کړل علی الله په الله تعالی باندې کذبا دروغ او کذب یا د دروغ نسبت یې وکړو بآیاته آیتونو د الله تعالی ته. اولئک دغه کسان ینالهم رسیږي به دیو ته نصیبهم حصه د دی من الکتاب د لیکلی شوي کتاب نه حتی تر دې پورې اذا جاءتهم کله چې راشي دی ته رسولنا زمونږ استازي زمونږ فرشتې یتوفونهم په داسې حال کې چې هغې ساه اخلي د دی نه قالو نو به وایي هغی اینا چرته دي ما هغه کنتم چې وایي تاسو تدعون چې رابلل به من دون الله سوا د الله تعالی نه قالو نو به وایي دی ضلو ورک شو عنا زمونږ نه وشهدو او ګواهي به وکړي دی علی انفسهم په خپلو ځانونو باندې انهم چې یقینا دی کانو کافرین و دی کفر کوونکي. قال وبه فرمای الله تعالی ادخلو داخل شي تاسو فی امم په هغه ډلو کې قد خلت چې خامخا په تاقي سره تیرې شوي دي من قبلکم مخکې ستاسو نه من الجن د پیریانو نه والانس او د انسانانو نه فی النار په اور کې کلما دخلت هر کله چې به داخل شي امتون یوه ډله لعنت نو هغه به لعنت وایي اختها په خپلې ملګرې باندې حتی تر دې پورې اذا کله چې ادارکو راجمع شي دی ټول فیها کله چې راجمع شي دی فیها په هغې کې جمیعا ټول قالت نو اوبه وایي اخراهم وروستنۍ ډله لاولاهم د اولنۍ ډلې په باره کې ربنا ای ربه زمونږه هؤلاء دا خلق اضلونا دا هغه خلق دی اضلونا چې موږ یې ګمراه کړي وو فآتهم پس ورکته دی ته عذابا داسې عذاب ضعفا چې هغه ډبلې من النار د اور نه قال وبه فرمایل الله تعالی لکل د پاره د هرې ډلې ضعف ډبل عذاب دی ولکن لا تعلمون لیکن تاسو نه پوهیږئ. وقالت او وای اولاهم اولنۍ ډله لاخراهم رستنۍ ډلې ته فما کان لکم پس نشته دی ستاسو د پاره علینا په موږ باندې من فضل څه غوره نو بیا ستاسو د پاره ولې سنګل او زموږ د پاره ولې ډبل فذوقوا العذاب پس وڅکئ تاسو عذاب بما کنتم تکسبون په سبب د هغه څه چې وایي تاسو تکسبون چې کول بم. ان الذین کذبوا بآیاتنا یقینا هغه کسان چې د دروغو نسبت یې وکړو زموږ آیاتونو ته واستکبروا عنها او ځان یې غټ وګڼو د هغې نه لا تفتح لهم کلاو به نه کړی شي د هغو دپاره ابواب السماء دروازې د اسمان ولا یدخلون الجنت او داخل به نه شي دی جنت ته حتی تر دې پورې یلج الجملو چې ننوځي اوښ فی سم الخیاط په سوم دستنه کې په سوري دستنه کې وکذلک او دغه رنګې نجزي المجرمین بدله ورکوو موږ مجرمانو ته لهم د دې دپاره به من جهنم د جهنم نه مهادون تلیانې ومن فوقهم او د پاسه د دی نه غواشن بړستنې د اور بی وکذلک او دغه رنګې نجزي الظالمین بدله ورکوو موږ ظالمانو ته. والذین هغه کسان آمنو چې ایمان یې راوړی دی وعملو الصالحات او عملونه یې کړي دي نیک لا نکلفو موږ ذموار نه جوړو نفسا هیڅ یو نفس الا وسعها مگر په اندازه د طاقت داغه یعنی د هیڅ یو حکم موږ څوک ذموار نه جوړو مگر داغه د طاقت مطابق داغه په طاقت کې نو اله. اولئک دغه کسان اصحاب الجنت جنت والدی هم دی فیها پاغی کې خالدون همیشه بی. ونزعنا او راوبه باسو مونږه ما هغه څه فی صدورهم چې په سینو د دوی کې دي من غلین د خفګان نه تجری بیږي به من تحتهم الانهارو لاندې د دی نه نهرونه وقالو الحمد وقالو به دی الحمد ټول د خدای توب صفتونه لله د الله دپاره دي الذي هغه هدانا چې موږ ته هدایت کړی لهذا د دې خبرې وما کنا نو موږ لنهتدیه چې روان شو په سمه لار باندې لولا ان هدانا الله کو چرته هدایت نه وی کړی موږ ته الله تعالی لقد جاءت رسول ربنا خامخا راغلیو پیغمبران در رب زمونږه بالحق په حقه ونودو او आवाज به وکړي شي دی ته ان تلکم الجنتو دا چې دغه د جنت اورستموها چې په میراث کې درکړی شو تاسو ته بما په سبب دغه څه کنتم تعملون چې تاسو به کول. ونادا او आवाज به وکړي اصحاب الجنت جنت والا اصحاب النار اور والو ته ان قد وجدنا دا چې په تحقیق سره ومندل موږ ما هغه څه
وعدنا چې وعده کړی و زمونږ سره ربنا رب زمونږ حقا یعنی وموندل مونږ غیلره حق رښتیا فهل وجدتم پس آیا وموندل تاسو ما هغه څه وعده ربکم چې وعده کړی و رب ستاسو سره حقا حق یعنی تاسو هغه حق موندو قالو نو وای دی نعم او مونږ هم چې حق موندو فاذن پس اعلان به وکي مؤذن اعلان کوونکی بینهم په منځ د کې مؤذن په معنا د اعلان کوونکی مؤذن ته مؤذن زکوي چې غازان د پر اعلان کوي لعنت الله دا چې لعنت د الله تعالی دی علی الظالمین په ظالمانو باندې الذين كسان يسدون چې منکیان سبیل الله د سمیلارنا د لارې د الله تعالی نه ويبغونها لټي په دې کې ای وجن کوګواله وهم دوی چې دی بالآخرت په آخرت باندې کافرون کفر کوونکي دي وبينهما او پمند دي جنت او جهنم کې پمند دي دواړو کې حجاب یو پرده ده وعلى الاعراف او په اعراب باندې رجال سړي دي يعرفون چې پیجنې با کلن هر یو لرا بسیماهم په نخو د دی باندې په علامو د دی باندې ونادو او आवाज وو کې اصحاب او आवाज به کی دا اعراف والا اصحاب الجنتی جنتینو ته ان سلام علیکم دا چې سلام دی پتا سبحان لم يدخلوها په دې حال کې چې نه به داخل شوی دا اعراف والا دی جنت ته وهم او دای چې دی یتمون تم به لري لا وس پر خود داخل شوی نه خو تم شته دی و اذا صرفت او کله چې بواړه ول شي ابصارهم نظرونه د دی تلقاء اصحاب النار په طرف د ور والو باندې د چا مخونه د دې اعراف والا قالو نو بوای دی ربنا ای رب زمنګا لا تجعلنا مگر زو منګل را مال قوم الظالمین سره دا قوم نه چاغې دي ظلم کوونکی